دا سړی خو پیژنې دا اختیار ولی دی دغه په تاسو هر سره کتلی وس د بیان څه ورکړی د بیان ډول واورئ بیا وروسته خبره کوو د د جنګ دا صورتحال چې دی د دې د وجې نه وزیر اعظم چې دی هغه اعلان کړی دی چې کم پیټرول مصنوعات دی خو تاسو ته پته ده چې ګران شو خو دا اوس نور هم ګرانېږي دا نور چې دی دا هم ګرانېږي ځکه دلته د ویلي دي که تاسو کتلی دا لاول چې دی دا په کال کې وپېره چې بجټ ووتلو نو په هغې کې به د دې ریټ وتلو بیا خبره میاشتې له راله بیا 15 ورځو له راله اوس دي چې دی 7 ورځو له راوسته هر ورځې پس چې دی د دې به اوس ریټ خیږي لکه هر 7 ورځې پس چې دی په تاسو باندې به پیټرول چې دی دا به ګرانېږي دا هغه بې غیرته انسان دی هغه بې غیرته انسان دا لفظ ورته به دې استعمالوم چې دی په هغه وخت کې په ځان پورې خاښتې تړلې وي او په سایکل باندې چې دی د اسمبلۍ ته راتلو اسمبلۍ ته راتلو د پیټرول چې دی دا ګران دي او دغه شانتې د وړو په دغه کې چې د وړو ریټونه سیوا دي اوس چې دی دی غلی ناست دی نو په دې خلکو باندې چې دی تاسو به اعتبار نه کوئ یوازې دا بې غیرته نه هر سیاستدان چې دی هغه دغه کار کوي لکه د هغه ایمان چې دی د سره نه دی معلوم دغه شانتې مولانا چې دی هغه تاسو وګورئ هغه چې کوم هغه مارچ کړی دغه شان دا ټول وګورئ مکمل هغه په پی ټی آی کې دی او که په هر یو کې دی دا ټول دغه شی دی چې دي چې دی د خپلو مفاد دپاره لګوي چې کله دې ته عهدې میلاو شي د دې سره بیا د غریب فکر چې دی دا نه د ده سره څومره د غریب فکر و چې د په ځان پورې خاښتې تړلې وي ډوډۍ چې دی دا ځان ته اچولې وي او سایکل چې دی دا یې چلوو چې په هغه وخت کې په 150 روپۍ باندې د پیټرولو لیټر و د 150 نه هم کم و ده چې په کم وخت کې کوو نو 150 نه کم و خو دې ته چې پاتې کېدو نو په 150 پاتې کېدو اوس چې دی د هغې خلاف چې دی غږ نه کوي خو د حکومت چې دی د هغه په حق کې بیا لګیا دی چې 7 ورځې پس چې دی د دې ریټ چې دی دا به دوباره خیږي نو تاسو ته چې پیټرول کم 55 روپۍ ګران شوي دي نو دا به اوس نور چې دی دا به هم ګرانېږي 7 ورځې پس چې دی د دې ریټ چې دی دا به خیږي تاسو را سره هم خپل رایه چې دی دا لازم شریک کوئ د دې سیاستدانانو په باره کې یو پارټي نه د ټولو په باره کې درته دا خبره کوم په دې کې هر یو کسي هغه ټول دغه یو شی دی د ټول نه غټ چې دی هغه مولانا دی چې هغه د اسلام په نوم باندې ووټ اخلي او هغه هم په دې کې خاموشه چې دی دا ناست دی ځینې کسان وایي مولانا له ووټ د دا سره چې مخکې سیټ نه و نو د حکومت چې دی دا ختموله شو اوس ورسره سیټ دی نو د سره غږ چې دی دا هم نشي کولی نو خپل رایه چې دی دا لازم شریک کړئ زموږ سره